پرون مونږ دا آیات ویلې او د اولنې چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په قرآن کې په کوم ځای کې اعبدوا راشي نو معنی بدایي چې وحدو دا الله بندگی یوازې خالص الله لره وکړو. په دنیا کې وګ ډېر خلک بندگی کوي، مشرکین هم بندگی کوي، هندوان او سکان هم چې دنو بندگی کوي، او دا غوی په بندگی کې چې دنو توحید نشته ده. نو بندگی وکي خالص د الله د یو الله د پاره. په دې بندگی کې چې دنو کمال له او دې بندګۍ ته چې دنو ویل کېږي توحید الوهیت. انبیاء کرام د دې لپاره راغلي دنیا ته چې خلکو د الله بندگی واځي وکيو، صرف د الله بندگی واځي وکي. او مونږ په کې دا ویلو چې نور پیغمبران راځي نو هغه وایي چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اے قوم د الله بندگی وکي د یو الله، دا غینه ما سوا چې نو بل اله نشته ده. نو مخکې پیغمبران چې څومره راغلو نو هغه د خاص علاقې د پاره او د یو خاص قوم د پاره او د نبی له صلوات و سلام د دعوت نه ده. پدې کې یا قوم نشته، یا ایها الناس ټول دنیا ته چې دنو आवाज ده چې انسانانو، ټول دنیا انسانان چې کم وس دي او کم چې دنو را روان دي پیدا کیږي. بیا د بندګۍ دا حکم چې دنو صرف معشوم ته نشته، معشوم دی نابالغ دی او یا لیونه دی. نور چې دنو څوک بالغ او مکلف او عقل او صحیح حواس برابري نو هغه ته د بندګۍ چې دنو حکم دی، امر دی او بدو بندګي وکيو. چې څوک نه کوي نو هغه ته وکا او چې څوک کوي جاری ساتي نو کوي. په دې کې چې دنو تسلسل پیدا کوي. او موږ د عبادت معنا هم کړو په لنډ الفاظو کې چې ابن تیمیه رحمه الله چې دنو داغي خلاصه بیان کړو چې عبادت څه ته وایي؟ هر هغه کار ته وایي چې الله په خوشاليږي، او هر هغه کار چې الله په غوسه کیږي ناراضه کیږي داغي نه ځان ساتل دې ته عبادت وایي. و چې ته قدم اوچته نو دا سوچ او فکر کوا چې زب دې کار باندې الله راضي کوم او که الله ناراضه کوم. نو ستاسو دماغ دا بچیدن دا وکولاو شي په دې عبادت باندې ورې چې دینو دا زړه دماغ کولاو شي چې هر یو کار کې تجارت کې په دکان کې ناسي ته د تجارت چرته نه کې چې پاغي باندې الله خپکیږي الله ناراضه کیږي، یا د نشي سامان خرڅه نسوار او سیګریټ خرڅه نو په دې خو الله ناراضه کیږي. دا بندګي نشول. د بګره دروغ نه ځان ساتي، د ملاوت نه او د دوکې نه ځان ساتي، قسمونه پکې نه خوري نو دا چې د بیا عبادت ده. نو چې هر یو کار تکه هر یو کار پای کې چې پاغي باندې الله راضي کېدو نیک کارون نو هغه به عبادت دي، او چې الله به ناراضه کېدو خپکېدو نو هغه عبادت بیا نه ده، هغه بغاوت دی، هغه بیا سرکشي ده. نو مؤمن مسلمان به دې ته ګوري چې زه الله خوشاله کوم او که الله خپه کوم. بازار ته لاړې نو نای دکان ته ورللې وزګره خلک خړیو نو ته دا سوچ او فکر کوو چې په دې باندې چې دنو الله خپه کیږي او کنه خوشاليږي، ناراضه کیږي په سبا باندې خوشاليږي په سبا باندې. نو دا سوچ نه ده د عبادت ته دا بس تاسو سره په هر ځای کې در سره یو. نو ته چې قدم اوچته نو تا ته پته لګي زه دا کار کوم په دې الله خوشالي او خپه کیږي، دغه ته عبادت وایو. مزل راتل جمعات ته راتللو په دې باندې الله خوشاليږي، مزل جمعات ته نه راتللو په کور کې کول ځان نه کولو نو په دې باندې الله ناراضه کیږي کنه. مؤمن مسلمان چې جمعات ته راشي نو الله یې خوشاله کو. او دا عام مسلمانان نه دي، دا متخصص سره وي ایمان گزار سره د صفته کوي
او چې جمعات له نه راځي چېرته په هفته کې په میاشت کې ښکاره شي نو خلک هغې ته چې دی نو ناشنا وایو ناشنا ښکاري په جمعات کې نو د الله کور له راتلل د الله په کور کې حاضري لګولو عبادت له راتللو په دې باندې الله خوشحالېږي نه راتللو نه خواهش راغستی دا انسان خواهش چې دی نو په دین کې نه چلېږي بیا یې په دې باندې چې دی نو ربکم راوړو چې رب اعبد الله ونه ویلو اعبدو ربکم یې وویلو د ربکم یې ذکر راوړو چې د رب معنی د تربیت کوونکې پرورش کوونکې پالنه کوونکې نو چې ستا پرورش او پالنه چا کړي نو ته به د هغې خبره نه منې سته د هغې خلک خبره بیا مني نو الله چې دی نو رب دی ښه چې ستا ته ورکوټه چې دی نو لوی کړی یې تا له رزق در کړی دی په تا باندې چې دی نو ښه حالات هم راوستي دي نو دغه رب دی چې ستا پالنه او پرورش یې کړی تا له طاقت در کړی دی قوت یې کړی دی دغې رب چې دی نو بندګي وکړه او تیم پیدا کړی خلقکم او هغه خلک چې دی نو مخکې چې کومه تېر شو دي هغې هم پیدا کړلي که دا د چا په دماغو کې راشي چې هلکه زه خو به الله پیدا کړم خو پخواني خلکو هغه به چا پیدا کړي لات منات هبل بل چا پیدا کړي نه الله تعالی وایي هغه ما پیدا کړلي او تاسو د هغې نه معبودان جوړ کړلي روحبان دي پکې اخبار دي پکې پیران دي پکې د هغې نه خدایان جوړ کړلي نه خو مخلوق دی هغه مخلوق دی ستاسو په شان کې انسانانو هغه چېرته چې دی نو خالق کېدی شي نو تاسو هم پیدا کړی او ستاسو نه مخکې خلک او په دې کې یوه بله خبره زده که چې من قبلکم یې وویلو ستاسو نه مخکې و من بعدکم یې ونه ویلو په دې ځای کې نو په دې کې چې دی نو ختم نبوت ته هم اشاره شوله ښه په دې آیات کې یو مخکې ته آیات ویلی و په اول کې چې من قبلکم یې وویلو من بعدکم یې ونه ویلو نو چې ستاسو نه مخکې خلک چې دی نو هغه ما پیدا کړلي که نو داسې الله تعالی ونه ویله چې یو بل قوم را روان دی یو بل ملت را روان دی او هغې ته هم چې دی نو پیغمبران راځي دا یې پکې ونه ویلله نو دا دلیل شو چې دا امت آخرنی امت دی او د دې امت پیغمبر چې دی نبی علیه صلات وسلام هغه هم چې دی نو آخرنی پیغمبر دی دا د ختم نبوت دا نکتې نه دي دا دلایل دا زده کوه قادیانیان چې دی نو هغوی ښه په زور او سور سره چې دی نو لګیا دي خپل دعوت چې دی نو چلیو په بل ملک کې نشته دی خو دا مرداري چې دی نو دلته ده په بل ملک دی غږ نشي کولی چې بل پیغمبر راځي او دا قصې او دا دغه کوي ښه کلاو نو لعلکم تتقون انسان په فطرت کې دا خبره موجود ده چې زه یو کار وکړم نو ماته به څه میلاویږي چې یو کار سړی کوي ماته به څه میلاویږي نو الله تعالی ورته وایي ته چې بندګي وکړې بندګي نو د دې حصول چې دی نو هغه تقوا ده هغه پرهیزګاري ده پرهیزګاري ته و متقي جوړ شي چې متقي جوړ شوې نو د الله د غضب او د الله تعالی د عذاب نه چې بچې دی نو بچ شي لعلکم تتقون دا آیات چې دی نو پرون ویلو اوس مخکې چې دی نو په دې باندې دلایل راوړي یو دلیل عقلي راوړو ها خلقکم د الله تعالی د وجود دپاره نه دی د دې دپاره عقلي دلایل الله تعالی راوړي چې انسان د ځمکې ته وګوره د اسمان ته وګوره د کائناتو ته وګوره د باران ته وګوره ته په دې باندې نه پوهېږې چې یو رب شته دی بره او هغه دا کارونه کوي د دې رب بندګي چې دی نو وکړي که نه نو عقلي دلایل راوړي ښه د الله تعالی د معرفت په دې باندې به د الله معرفت پیژني او ابن کثیر د دې آیاتونو د لاندې چې نو غټ تفصیلات لیکلي د الله د وحدانیت د وجود الله تعالی وجود د امام ابو حنیفه رحمه الله تذکره پکې کړل د امام شافعي چې یو ځای کې چې دی نو هغه یو ملحد و کمیونست دهري کمیونست او دهریان چې دی نو الله تعالی نه مني هغوی په خپل عقل باندې وایي دا دنیا چې دی نو په خپل په وجود کې راغلی یو دماکه شو ده او دا کائنات جوړ شو دي نو د امام ابو حنیفه صاحب سره چې دی نو مناظره وه مناظره شته دی بحث مباحثه شته دی او چې هغه د سړیتوب بحث مباحثه وي زموږ دا خلک چې دلته کوي دا مولیانو دا خلک په ځان پسې خندیو دا مناظرې نه دي او چې دا ته ګورې د دې مولیانو نه به نفرت پیدا شي نفرتو
کنځلې پکې کوي په موبایل کې ویډیوګانې راځي ټوپک یو چړې او چاقوانه پکې راوړي په جماعت کې چې دنو یو بل ته چې دنو ردی بدی وایو دا مولیان دي دا خلک په ځان پسې خندول دي او ته ماته ووایې د دې مناظرې کومه نتیجه راووتله چې یو مناظره شي او د هغې څه نتیجه راوتي په یو ځای کې بکواس کول او بل ځای کې بکواس دا مناظرې نه دي مناظره هغه ده چې دې پخوانو امامانو کړله ابراهیم علیه السلام د نمرود سره کړوه د کافرو سره مناظره کوه او د دې مناظره څه دی په رب الیدینو باندې په آمین بالجهر باندې په فاتحه خلف الامام باندې په دې کې خو دواړه طرف ته دلایل شته دی دواړه طرف ته احادیث شته دی ته په دې کې پر سم مناظره کې هسې په قهر باندې دا خلک اخته شوی دی یو خو چې دی نو استادانو هم ګیله کوو چې استادان یې ورته چې دی نو دواړه طرفه نه ښیو په دې مدرسو کې طالب علمانو ته نه دی دواړه طرفه نه ښیو یو طرف ورته ښیو بل طرف ته پټیو چې دواړه طرف یې ورته ښودی نو دا به چې دی نو ناست وی نو چې یو طرف ته هم دلیل شته او بل طرف ته هم دلیل شته د څه شي مناظره کې خو استاد ورته چې دی نو یو طرف ښودلی او بل طرف یې چې دی نو پټ کړی راځي چې دی نو بیا په جوماتونو کې بحث مباحثې او جګړې او کنځلې کوي نو دغه ملحد ویله چې الله تعالی چې دی نو نشته دی نو امام صاحب امام ابو حنیفه صاحب هغه چې دی نو راغی نو لږ لټ شوی نو امام ابو حنیفه صاحب ته وایي ته ولې لیټ راغلی وایي زه چې دی نو راتلمه فرضي واقعه ورته بیان کړله چې دا خو د عقل پجاري دی په عقل باندې وایو چې الله تعالی نشته دی دې ته به اوس په عقل باندې جواب ورکړې عقلي جواب به ورکړې نو امام صاحب ورته ووایي زه چې راتلمه ځکه لیټ شوم چې په لاره کې چې نو سمندر او کشتۍ نه وه په دې کې چې دی نو ونه خود به خود چې دی نو راولېدله په خپله چې دی نو اره کړلی شوله د هغې نه تختۍ جوړې شولې او هغه چې دی نو زه په هغه تختو کې کېناستمه او چې دی نو بغیر د ملاح او بغیر د چا چلوونکي نه چې دی نو هغه زه دلته راورسېدلم نو ملحد پسې وخندله ویې ای خلکو وایي دا سړی څه وایي وایي دا عقلمنې ویو وایي داسې چېرته شو ده نو امام ابو حنیفه صاحب ورته ویو وایي چې داسې نه ده شوي نو ته څنګه وایې چې دا کائنات دا دومره نظام چې روان دی نو دا څنګه چې دی نو جوړ شو چې یوه کشتۍ په خپله نه جوړېږي بغیر د ترکاڼ نه او بغیر چې دی نو د اره کولو نه او بغیر د ملاح نه چې دی نو د تلو نه نو دا کائنات داسې روان دی دا بغیر دی چې د چا چلوونکو نه روان دی د دې هم چې دی نو څوک شته که نشته خالق دا کائنات کې چې کم نظم و ضبط دی کم ډسپلن دی پکې نو دا چې دی نو د دې خبرې ګواهي ده چې یو خالق چې دی نو هغه شته دی نو هغې له په عقل باندې جواب ورکړو ښه چې ته وایې چې دی نو کائنات په خپله خود به خود جوړ شو دی نو دا کشتۍ چې دی نو دا خود په خود ول نه جوړېدله ته په خپله چې دی نو دا ول نه منې نو هغه چې دی نو بیا لا جواب شو او بیا چې دی نو مسلمان شو ښه دهري و د امام ابو حنیفه په لاس باندې ډېر خلک مسلمان شوی دی او بیا په یو بل ځای کې چې دی نو یو بل ملحد په اعتراض کړی و چې تاسو وایئ چې دا جنات چې دی نو د اور نه پیدا دي نو دا چې جهنم ته چې دی نو لاړ شي نو دا به څنګه چې دی نو سوځي په دې اور کې او تاسو چې دی نو څنګه وایئ چې الله شته دی الله خو موږ په سترګو باندې نه وینو مونږ به هله یو شی منو ملحد ویو کمیونست او دهري ویو چې کله مونږ هغه شی چې دی نو په سترګو وینو نو وایي الله تعالی موږ په سترګو نه وینو نعوذ بالله نو الله تعالی وایي نشته دی نو چې دا خبره وکړه نو امام ابو حنیفه صاحب ولګېدلو او د یو لوټه غټه لوټه راواغېستله او په هغې باندې ولا سر ویشتو چې سر یې وله ویشتو نو په دې کې جګړه جوړه شوله او شر جوړ شو او خبره چې دی نو لاړه قاضي له او سړی دا چغې ویي و چې قاضي له چې دی نو فیصله لاړه نو امام ابو حنیفه صاحب یې راوغوښتلو چې تا څنګه چې دی نو داسې چل کړی دی سړی دې ولې ایشتلی دی وایي ما د دې سړي د خبرې جواب ورکړی دی جواب د دې سړي ویله چې کم شی د کم شي نه پیدا وي نو هغه پې اثر نشي کولی لکه جنات چې دی نو د اور نه پیدا دي نو هغه په هغې باندې اور اثر نشي کولی نو انسان د خټې نه پیدا دی نو ما دا په خټه باندې په خاوره باندې ویشتو نو دا څنګه وایي چې دی نو زه خوږ شوم او ما ته تکلیف دی پکار دی دې د تکلیف نه وی رسېدلی دا د خاورې نه جوړ دی د خټې نه او ما په خټه باندې ویشتو
او چې د دې د دویم سوال جواب دا دی چې دی وایي چې الله تعالی چې دی نو موږ ته په سترګو نه ښکاري نو نعوذ بالله الله تعالی نشته دی نو دا چې دا کم وایي چې په ما ته درد میلاویږي دردو دا درد خو چې دی نو ما ته نه ښکاري او دا وایي چې دی نو درد کوي زما سره نو په دې باندې هغه سړی چې دی نو لاجواب شو ښه بیا پکې امام ابن کثیر چې دی نو د امام شافعي رحمه الله نو وایي چا تپوس وکړو د الله د معرفت چې الله تعالی به څنګه پیژنو په عقلي دلیل باندې نو امام شافعي رحمه الله ورته وایي چې زه الله تعالی د شاتوت په دې پاڼه باندې چې دی نو پیژنم شاتوت پیژنې که نه د هغې دا پاڼه وایي دا پاڼه چې کله چینجی وخوري دا پاڼه نو هغه چینجی چې دی نو ریخم جوړوي او کله چې دا پاڼه چې دی نو د بګینه مچۍ وخوري او رس ترې راکاږي نو هغه چې دی نو بګینه اچوي شهد او دغه شان چې دا پاڼه چې دی نو کله ګډ او بیزه وخوري نو هغه پچې کوي او چې کله چې دی نو غوا وخوري نو هغه چې دی نو غوشان کوي او کله چې اوسۍ وخوري نو د اوسۍ چې دی نو مشک جوړوي د دې نه مشک خوشبويي شی دی نو زه الله تعالی په دې پیژنم چې شی یو دی او دومره مختلف شی نتیجې نه جوړیږي نو دا د الله تعالی معرفت دی ابن کثیر پکې دا واقعه هم راوړل چې د امام مالک نه چې دی نو چا تپوس وکړو چې الله تعالی به هارون رشید ته تپوس وکړو چې د الله تعالی معرفت چې دی نو هغه څنګه پیژنو نو هغه ورته وویل چې د الله تعالی زه پیژنم په دې مرۍ او په دې حلق باندې په مرۍ او په حلق باندې وایي څنګه وایي په کروڑونو په اربونو انسانان دي او د هر چا چې دی نو لهجه او د هر چا آواز چې دی نو هغه بدل دی دا د دې خبرې دلیل دی چې یو ذات شته دی الله تعالی چې دی نو شته دی چې د انسانانو خالق دی او دغه شان دي کې په دې کې دنیا دلایل لخوا چې څوک وایي زه الله تعالی نه ینم نو ایمان پې نه راوړم نو ته ورته وایې روح ته یې نه په دې جسم کې روح دی دننه دا روح چې دی نو کله لاړ شي نو انسان بیا مړ شي بیا پاسېدی او خبرې چې دی نو نشي کولی نو دا روح په نظر باندې راځي سه دا روح چې دی نو هغه نه ښکاري نو دا روح دلیل دی چې الله تعالی چې دی نو هغه شته دی دغه شان دا قرآن چې دی نو د الله تعالی په معرفت باندې چې دی نو دلیل دی د دې کتاب نه څوک نه مړېږي په زرګونو تفاسیر چې دی نو لیکلی شوي دي ترجمې چې دی نو هغه کېږي بیانېږي څوک انسان د دې نه مړېږي کعبه چې دی نو کعبه د الله تعالی د معرفت دلیل دی کعبه ته په یو ځای کې بل ځای کې کور جوړ کړه د سونو کورو او خلکو ته اعلان وکوي راځئ هېڅوک بوله نه ځي خو کعبې ته چې دی نو څوک لاړ شي واپس ته چې نو زړه نه کېږي چې واپس چې دی نو لاړی او چې یو ځل ترې راشي بیا یې ارمان چې دی نو بیا لاړ شمه دا څه دي دا د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د وجود چې دی نو دلایل دي دغه شان دی ګناه ته وګوره په ګناه کې سړی پریشان یو تکلیف ورته د ګناه په وجه باندې رسي خو چې کله دی نیکي کوي نیک عمل کوي د هغې په وجه باندې دا زړه چې دی نو خوشحاله یو په دې زړه کې یو راحت او یو سکون نو دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی چې دی نو شته دی ښه د دې کائناتو چې دی نو رب دی نو دغه شانتې کې ډېر شی چې دی نو دلایل دي ښه فطرت چې دی نو فطرت هر انسان چې دی نو فطرت اسلامي چې دی نو پیدا کېږي هر انسان په فطرت کې چې دی نو د الله تعالی د په زړه کې د الله تعالی د معرفت چې دی نو هغه پروت دی او چې هر څومره دهري که نه دهري او کمیونسټ او ملحدي په هغې چې دی نو سخته راشي نو د هغې د خولې نه بې اختیاره چې دی نو الله ته چې دی نو آواز خیږي په سخت او په تکلیف کې نو دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی چې دی نو هغه شته دی نو دا دلایل د دې دپاره راوړي چې په دې باندې انسان د الله تعالی معرفت وپېژني الذي الله غذات جعل لكم الارض چې ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه فراشن فرشو نو دا انسان پیدا شو اولنې چې دی نو دلیل د انسان پیدایش دی او په نعمتونو کې د ټولو نه اصل نعمت چې دی نو هغه خلق دی خلقو چې ته پیدا شوې چې ته پیدا نه وي نو په ځمکه باندې به څه وکړې پیدا شوې نو د پیدایش نه ټول نه اول ځمکه چې دی نو تا ته نږدې ده ځمکه په دې ځمکه باندې به اوس ته اوسېږې ژوند به تېرې نو الله تعالی چې دی نو ځمکه پیدا کړله ښه دا بل دلیل دی د الله تعالی د وحدانیت د داسې رب چې دی نو بندګي وکړئ چې هغې ته پیدا کړی او
ستا دپاره دا ځمکه چې دی نو پیدا کړله. جعله په معنی د خلقه هم راځي په قرآن کې ها، او په معنی د سویره هم راځي. بعضې ځایونو کې چې دی نو معنی به د خلقه کې چې پیدا یې کړي رز، او په بعض ځای کې معنی به چې د سویره کې. دلته په معنی د سویره دی، ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه ارض. او بیا چې دی نو ارض نه دی، دا ارض ځمکې چې دی نو دا خو بیا ودي، او په قرآن کې ولا واحد لفظ راځي. ځمکې و ځمکې دي که نه، حدیث کې راځي، نبی علیہ السلام صحیح حدیث دی چې څوک د چا پردی حق یو لیش چې دی نو هغه قبضه کړي، یو لیش پردی حق او پردی ځمکه ونیسي، نو د قیامت په ورځ باندې به د هغې د غاړې ته چې دی نو د وو ځمکو پورې چې دی نو هغه به وله هار جوړ کړی شي. څومره خطرناک شی دی ده. پردی معمولي ځمکه یو لیش رانیول، نور څه مه کوه، د جهنم د تلو دپاره دغه ستا دپاره پوره دي. نو پته نه لګي چې دی نو دې خلکو د سا اورېدل دي، پردی حق ورته چې دی نو هېڅ هم نه ښکاري. عام خلک لاسته کوي، موږ پکې مولیان هم لیدل ښه چې په ظاهره باندې تشه ډانچه جوړه کړله، او چې د پیسو لینډین راغلی دی د پردي حقو، نو هغه په دې کې ګوره خویدل دي، هېڅ پروا نه کوي د دې، هېڅ غم یې ورسره نشته چې دا پردی حق دی. د پردي حق نه چې دی نو ځان ساته ښه. د ومې ځمکې پورې به پته نه د دې خلکو به دا غاړې غټې کولي چې دی ورته چې دی نو ټینګ شوی دی، چې د ومې ځمکې پورې به دا د دې د غاړې هار جوړ شي او ګرځوي به. دا څومره غټ عذاب دی یار. نو و ځمکې دی ښه، او لفظ ولا واحد راځي. اراضي په قرآن کې نشته، د ارض جمع اراضي ده، اراضي په قرآن کې نشته ده. دا ولې؟ دا ځکه چې دا ارض نه دی، دا فصیح لفظ دی، فصیح په دې کې جوړوالی ډېر دی، او په اراضي دا لفظ نه دی، په دې کې جوړوالی او فصاحت بلاغت په دې کې نشته، نو ځکه چې دی نو واحد ولا راوړي. او اردو او ارتو په انګلیش کې ورته ارت وایي، په عربۍ کې ورته ارد وایي، دواړه یو شانتي کې دي، ارتو اردو. نو د عربي چې دی نو دا ډېر پخوانی لغت دی ګورې ښه. په انګلیش کې هم دا لفظ چې دی نو د دې نه اخیستلی شوی دی، اردو او ارتو. ښه جي، نو دا په قرآن کې دا لفظ نه دی 460 مرتبه راغلی دی د ځمکې ده، د ځمکې. والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا ځمکه چې دی نو موږ غوړوله او قسم هم چې دی نو غوړوله. علم نجعل الارض مهادا. آیا دا ځمکه چې دی نو موږ خوره کړې نه ده؟ دا د الله تعالی انعام دی ښه، خوره کړې ده. والله جعل لكم الارض بساطا، سورة نوح کې راځي. علم نجعل الارض کفاتا، موږ دا ځمکه چې دی نو راجمع کوونکې ده، مړو او ژوندو لره، دا به چې دی نو راجو. او مستقر لفظ هم راغلی دی، او قرار لفظ وله هم چې دی نو راغلی دی د دې ارض دپاره د ځمکې. او الله تعالی دا ځمکه بیا نه سخته ګرځوله او نه چې دی نو هغه ډېره نرمه ده چې انسان پکې چې دی نو خپل کار او کسب چې دی نو هغه نشي کولی. او دلته چې دی نو وله راوړو چې پراش یې وله راوړو، پراش پرش دی ښه، خورم ده او پرش دی. او ساینسدانان او فلاسفه وایي چې ګول ده، ګول ده، کره ده. او قرآن وایي چې دا پرش دی، همواره چې دی نو ده. نو په دې کې چې دی نو څه منافات نشته، کیدی شي خورمي او کیدی شي چې دی نو دا ګولمي. خو پخواني ساینسدانان ویل وایي دا د بال په شانته کې ده. اوسني ساینسدانان وایي ما جدید وایي دا د شترمرغ انډ نه ده، شترمرغ انډ د هغې په شانته کې ده، داسې په اوږدو اوږده ده او په دې منځ کې چې دی نو لږه ښکته ښکته ده. انډه نه یو، انډه دا لمبایي نه ده، داسې اوږده یو، او دا چوړایي یې چې دی نو دا کمه ده. نو ته به وایې چې څنګه فرش دی، په دې کې خو چې دی نو غرونه او سمندرونه هم دي چې داسې ښکته ځي جو خوره ده، چې داسې ځي جو غر دی. نو دا بستره نه ده، دا هم پراش دی، فرش دی، بستره. او که په دې بستره باندې ته بالغ کیرې او تکیا کیرې نو بیا خو چې دی نو دا اوچته شوه. نو هغه بالغ او هغه تکیا نه ده، هغه هم چې دی نو ستا د سر د لاندې ده. او څنګه چې ته په دې غر باندې خیږې
په اوچتو ځګونو خیږي نو دام ستا د خپو د لاندې ده دام داسې شو لکه ستا چې دپاره چې دی نو فرش دی همواره ده هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها الله تعالی هغه ذات دی د ځمکې ګرځول ستاسو تابع نو تاسو ګرځئ د دې په دې لارو کې چې دی نو ګرځئ نو ته چې په دې غرونو ګرځئ نو دا هم داسې ده چې ستا د لاندې د ستا دپاره چې دی نو فرش دی او بل دا غرونه نه دي دا د فراش چې دی نو میخونه دي میخونه دي والجبال اوتادا چې دا غرونه د دې ځمکې میخونه دي که دا میخونه پې نه وی نو دا خو چې دی نو بیا ړقېدله بیا ټینګېدله نه دا خو په دې باندې راټینګه ده نو امام قرطبي وایي دا چې دی نو د دې تابع دي دا غرونه او دا سمندرونه دا لوړوالی او دا جوړوالی نو دا ټول څومره چې دی نو په قرآن کې دا الفاظ راغلي نو دا ټول چې دی نو په دې ځمکه کې شته دی ښه فراشن خورا والسماء او اسمان بناء چتو الله تعالی اسمان چې دی نو هغه چت ګرځولی دی سقفا محفوظا بل ځای کې وایي الله تعالی وایي موږ د اسمان چې دی نو چت ګرځولی دی او اسمان نه مراد موږ مخکې ویلو دا لفظ مخکې تیر شوی و چې یو هغې اسمانونو ته ویلی کېږي چې هغه اوه اسمانونه دي الله تعالی سبع سماوات اوه اسمانونه دي سما یو هغې ته ویلی کېږي چې هغه اسمانونه نه دي هغې ته څوک رسېدل هم نه دي او نه ورته څوک رسېدی شي په هغې کې چې دی نو خاص دروازې لګېدل دي دروازې نبي علیه صلات وسلام چې جبریل سره د معراج په موقع باندې تلو نو دروازو ته چې دی نو ورسېدله دروازې وواله جبریل نو د هغه ځای نه ورته آواز وشو چې څوک وایي جبریل وایي بل لر څوک دی وایي محمد صلی الله علیه وسلم وایي تا چې دی نو په خپل طبیعت راوستی دی که نه اجازت ورته شوی دی وایي اجازت ورته شوی دی الله له طرف نه نو دروازه ورته کولاو شولله نو داسې په دې اسمان کې دروازې د څوک بې اجازت نه شي تللی او نه څوک هغې ته چې دی نو رسېدی شي او بل د اسمان اطلاق موږ ویلو چې په وریځ باندې کېږي چې د هغې نه چې دی نو باران کېږي او بل سما چې دی نو هر اوچت ځای ته چې دی نو سما ویلی کېږي اوچت اانتم اشد خلقا ام السماء بناها ایا ستاسو دا پیدایش سخت دی که د اسمانونو ده رفع سم کا پسواها الله تعالی چې دی نو د اسمان چې دی نو پورته کړی دی او برابر کړی دی ښه جي وجعلنا السماء سقفا محفوظا دا چت چې دی نو محفوظ دی او د دې سره بناءن ټکی راوړو بنا وی آبادۍ ته نو د اسمان ته چې دا بنا چت ځکه وویلی شو چې دا د دې ځمکې چې دی نو چت دی د ځمکې آبادي چې دی نو هغه اسمان دی چت دی الله تعالی بیا دا چت ګرځو اوس که ته آبادي وکړې او په هغې باندې چت نه یو نو هغې ته آبادي نه ویلی کېږي آبادي ورته هله ویلی کېږي ته په دې خپل کور باندې د پاسه چې دی نو چت واچې هغه چې شړ بیابان دی بیا ښه جي بغیر عمد ترونها د دې اسمانونو دا اسمان چې دی دا بغیر د ستنو نه الله تعالی پیدا کړلی نو یو دلیل دا شو ښه چې اسمانونو ته وګوره ځمکه ته دې ولیدله ځمکه تا ته نږدې ده اوس د دې ځمکې د پاسه چې نو اسمان دی دا بغیر د ستنو نه چې دی نو الله تعالی ودرولی او قایم کړی دی چې د اوسه پورې چې دی نو په دې کې څه چاودنه رانله ما لها من فروج په دې کې چې دی نو اوسه پورې څه چاودنه رانله په زرګونو چې دی نو کاله تیر شو نو ای انسان دې اسمان ته وګوره د اسمان دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یو هستی یو ذات چې دی نو هغه شته ده عقلي دلیل دی اسمان دې نه وګوره وانزل من السماء ماء او راوری را نازلی د دې اسمان نه ماء اوبه اوبه چې دی نو په قرآن کې تقریبا د معنو باندې چې دی نو استعمال شوی دی خو ټولې ته اوبه مراد دي لکه د کویانو د چینو اوبه دا هم په قرآن کې ذکر شوی دي د جنت اوبه مزیدارې او ښایسته اوبه د جهنم هغه ګرمې اوبه دا هم ذکر شوی دي د نطفې دا اوبه نو دا چې دی نو په قرآن کې الله تعالی چې دی نو ذکر کړلی ښه جي او په دې کې چې دی نو حیات دی ژوند دی په اوبو کې غټ نعمت دا دی ښه د انسان دپاره او د حیواناتو دپاره ښه جي او په اخرجه نو راوباسي به په دې اوبو سره من الثمرات هر قسم معدنیات هر قسم معدنیات راوباسي صرف میوې نه دا ثمرات نه دی دا په حدیث کې چې دی نو
د اولاد د پاره هم راغلی دی اولاد هم پیدا ده که نه کله چې نبی علیه السلام حدیث دی وایي کله چې دا فرشته راشي او د ماشوم روح قبض کړي ماشوم روح نو بیا چې دا واپس فرشتې دا روح ویسي نو الله تعالی ورته وایي تاسو زما د بنده د زړه میوه واخیستله د زړه میوه ثمرات د اولاد ته چې دنه هم ثمرات ویلی شوي دي نو دا یوازې په ځمکه کې چې ده نو میوه نه ده چې ته میوه مانه وکړې که نه نو غلې چېرته لاړې غنم او چېرته لاړه او دا جامې چې دی نو دا ته اغوندېده د کوم ځای نه راځي دا پټرول او ډیزل د کوم ځای نه چې دی نو راځي دا ټول د دې ځمکې نه چې دی نو راوځي ښه جي رزقا لکم ستاسو دپاره پکې رزق هم دی او پیدې هم پکې دي ښه خوراکونه هم پکې دي او د هغې نه علاوه چې دی نورې پیدې هم دي دا حیوانات دي چارپایان دي دا چې دی نو تاسو استعمالوئ نو دا دومره هر څه چې تا دلایل واورېده چې یو دلیل دا و چې تاسو پیدا کړی یو الله تعالی هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی دویم چې دی نو دلیل دا دی چې الله تعالی ستاسو دپاره ځمکه فرش وګرځول دریم دلیل دا دی چې اسمان الله تعالی پیدا کو او بیا د دې اسمان نه چې دی نو الله تعالی اوبه را نازلوي د دې اوبو په ذریعه سره الله تعالی چې دی نو ستاسو له میوې او منفعتونه او پیدې او ثمرات ستاسو د رزق او ستاسو د پیدو دپاره تاسو له پیدا کړله نو چې داسې رب تا وپېژندلو د دې رب چې دی نو بندګي وکړو داسې غټ رب دی ښه داسې ذات دی او دا چې دی نو مشرکانو منودله ښه مشرکانو ته هم دعوت دی چې دغه تاسو منئ چې من خلق السماوات والارض لیقولن الله چې ته یې تپوس وکړې چې اسمانونه او ځمکه چا پیدا کړلي مشرکینو به ویل چې الله تعالی چې تپوس دې وکړې چې بارانونه څوک وریو نو مشرکینو به ویل چې الله تعالی نو چې دا رب تاسو پیژنئ نو راشئ د دې رب بندګي وکئ ښه د انسانانو د دې رب بندګي وکئ یوازې خالص بندګي د دې رب وکئ چې دومره هر څه چې دی نو تاسو درکړلي او هر څه پیدا کړلي نو حاصل د دې ټول الفاظو سره ووتلو فلا تجعلوا لله انداد مگر زوئ مه جوړوئ د الله سره چې دی نو شریکان وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د الله تعالی سره چې دی نو شریکان نشته دی او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې خالق رازق مالک هغه څوک دی هغه الله تعالی دی او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا کم معبودان مونږ نیولي دي دا عاجز دي ګوره په دې باندې تاسو پوهیږئ چې دا نه په نقصان او ضرر او تکلیف نشي لري کولی نو دا بندگان چې دا څه دي په دې باندې تاسو پوهیږئ علم دی ستاسو سره نو مخکې چې وویله چې سوال پیدا کیږي چې مخکې وویل سمن بکمن عمیون چې دا خو چاړېګان دي او دا خو چې دی نو کاڼه دي وړانده دي نه پوهېږي دلته وایي چې دی نو تاسو وایي پوهېږئ وانتم تعلمون د دې نه هغه علم مراد دی چې دا کم د الله د معرفت دی چې د دې نه چې دی نو انسانانو ته چې دی نو دا پته لګي کائناتو رب شته دی مشرکین هم منودلو چې الله شته دی خو شریکان یې ورسره چې دی نو جوړوله دس د دې کافرانو نم چې تپوس وکړي الله شته وایي الله شته نو وایي دا شریکان چې تاسو جوړ کړلي نو دا چې دی نو پرېږدئ انداد ست انداد جمع ده د ند جمع ده ښه ند واحد دی او معنی څه ده مساوي او مقابلو د الله تعالی چې دی د الله تعالی سره څوک مساوي کول برابرول همسر ګڼل کوب ګڼل او څوک د هغې مد مقابل چې دی نو ګڼلو لکه اوس زم د دې دور مشرکین څه کوي غیر الله له چې دی نو غیر الله چې دی نو هغه د غیبي طاقتونو هغې له ورکوي بغیر د اسبابو نه پیر شو قبر شو ولی شو پیغمبر شو هغه د غیبي قوتونو چې دی نو مالک ګڼل دا شرک دی د الله سره چې دی نو برابروالی دی د الله سره برابروالی دا دی چې ته یو انسان یو مخلوق چې دی نو د الله سره برابر کې یا د الله تعالی صفات نه دي دا کم صفات چې دي اسماء حسنا کې دا صفتونه چې ته راوالي او مخلوق له ورکې که په دې کې د یو صفت چې دی نو راواغېستلو مخلوق له دې ورکو نو تا چې دی نو شرک وکړو یو صفت دی چې دی نو بل چاله ورکو او بیا تفسیر ابن کثیر په دې باندې ښایسته وضاحت چې دی نو هغه کړی دی چې یو شرک اکبر دی یو چې دی نو اصغر دی شرک اکبر چې دی نو غټ شرک و چې یو غیر الله
د الله نه ما سوا بل څوک د غیبي طاقتونو مالک ګڼل، پیغمبر دی که ولی دی که قبر دی که هر څوک دی، که حجر دی که شجر دی که انسان دی که هر څه شی دی، نو دا خو شرک اکبر دی. یو شرک اصغر دی، اصغر. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته وایي ټول نه خطرناک شی چې دی نو په انسانانو کې دا دی، وایي دا داسې په انسانانو کې ګرځي لکه میږی چې په توره شپه کې چې دی نو په کمر باندې رواني او د هغې کشاره چې دی نو څومره خفیه وي څومره چې دی نو خاموش وي. نو دغه شان دی په انسانانو کې دا شرک اصغر نه دی، دا چې دی نو چلیږي. او شرک اصغر چې دی نو ریا ته ویلی شو، دغه ریاکاري نه ده، دکلاوه. ان یسیر الریاء شرکن، نبی علیہ السلام فرمایي دومره معمولی ریا نه ده، دا شرک دی، ښه دا اصغر شرک دی معمولی. د دې نه بیا چې دی نو انسانان په دې کې چې دی نو همیشوالی کوي، د دې نه چې دی نو بیا غټ شرک دی چې دی نو انسان رسولی کېږي. او ابن کثیر چې دی نو دلته د یو انصاري صحابي خوب بیان کړی دی. هغه انصاري صحابي وایي زه په خوب کې چې دی نو په یهودیانو باندې چې دی نو ورغلمه، نو ما یهودیانو ته وویله چې نعم القوم انتم، چې تاسو ډېر ښه قوم یې، خو په تاسو کې یو غلطي دا ده چې تاسو عزیر علیه السلام ته چې دی نو د الله تعالی بچی وایو او کله ورته الله وایي. نو هغوی ما ته وویل چې تاسو هم ډېر ښه قوم یې، صحابه نه دي، تاسو هم ډېر ښه قوم یې، خو تاسو چې دی نو د الله سره شرک کوئ، ماشاء الله محمد، تاسو چې داسې وایئ ماشاء الله محمد چې الله وغواړي محمد وغواړي صلی الله علیه وسلم، نو تاسو دا پیغمبر ولې د الله تعالی سره شریک نه کوسه. نو دغه شان دی کې زه بیا په عیسایانو باندې چې دی نو ورتېر شوم، نو عیسایانو ته ما وویل چې نعم القوم انتم، چې تاسو هم ډېر ښه قوم یې، خو په تاسو کې غضب دا دی چې تاسو عیسی علیه السلام ته چې دی نو د الله تعالی زوی وایئ. نو یې ما ته وویله، وایي ما ته دغه د یهودیانو خبره هغوی هم وکړله چې تاسو هم صحابه ډېر ښه خلک یې، خو تاسو هم چې دی نو ماشاء الله محمد وایئ. نو بیا چې دی نو زه رالم سهار له چې دی نو بیا ما نبي علیه السلام ته دا خوب بیان کو. نو نبي علیه السلام ما تپوس وکړو چې تاسو چې تا دا خوب بل چاته ویلی دی؟ وایي ما ورته ویل چې آو. نو نبي علیه الصلاة وسلام خلکو ته وویل خلک راجمع کوي. نبي علیه الصلاة وسلام خلک راجمع کړو، خطبه یې ورکړله او وایي تاسو ما مخکې د دې خبرې نه منع کړې چې دا به نه وایې، او اوس د دې انصاري صحابي دا خوب دی، نو دا هم چې دی نو تاسو ته بیان شو. نو د دې نه پس چې دی نو دا کار چېرته ونه کوو چې ماشاء الله محمد، داسې به چې دی نو نه وایې چې الله وغواړي محمد وغواړي، یا چې دی نو د عام خلک په پښتو کې وایي چې په تا بشي او په الله بشي، په الله بشي او په تا بشي، نو تا خو دا انسان د الله سره چې دی نو برابر کو، داسې به چې دی نو نه وی. او بل صحابي یو بل هغه هم دغه شانته کې خبره ده چې یو کار په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې څنګه هغه کار شوی دی، نو هغه به هله کېږي ماشاء الله وشئت، چې الله وغواړي او ته وغواړي. نو نبی علیه السلام دې صحابي ته چې دی نو قهر شو، غصه شو، رنګ یې سور شو، وایي ته ما د الله تعالی سره چې دی نو شریک کې، نن نه پس چې دی نو دا خبره ونه کوي. د دې باندې چې دی نو بیا پابندي ولګېدله ښه چې دا خبره به څوک نه کوي. او ابن کثیر پکې دام راوړلی چې دام چې دی نو اصغر شرک دی، چې خلک وایي هلکه بېګا زموږ غله ځکه رانله چې زموږ چې دی نو سپي غپله نو ځکه چې دی نو زموږ غلا رانله، ډاکوان رانله، غلا زموږ ځکه ونه شوله، داسې به نه وی ښه، دا شرک اصغر دی. داسې به هم نه وی چې ملاح چې دی نو دا د ملاح کمالو یا د ډریور چې دی نو کمالو، دا ګاډی چې دی نو د غرختو نه چې دی نو بچ کو، د هلاکت نه چې دی نو بچ کو، داسې به نه وی. د دې شیانو نسبت به الله ته کوي. زموږ دا خلک وایي که نه، وایي انجکشن مې ووالو انجکشن ښه کړمه، ګولۍ مې وخوړله ګولۍ ښه کړمه، دا ګولۍ واله چې ښه شي. دا ټول الفاظ چې دی نو دا د شرک اصغر دی، ښه ډېر خطرناک شی دی. ګوره سړی به د ځان نه خبر هم نه یو داسې خبرې او داسې هر څه به یې ویلي چې بل ځای ته به رسېدلی. نو په دې خبرو کې چې دی نو ډېر احتیاط پکار دی، ښه چې دا ویل نه دي پکار. د هرې خبرې نسبت چې دی نو بس الله ته کوه، الله ښه کړمه، الله چې دی نو شفا را کړله، الله چې دی نو د غلو نه چې دی نو بچ کړه وه، الله چې دی نو د دې اکسیډنټ نه چې دی نو بچ کړمه. ښه جي دا خبره چې دی نو ډېره اوږد کېږي، بس دی.
نو فلا تجعلوا تاسو مگر ذوی لله الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د الله سره څوک شریک نشته دی او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا کم معبودان مونږ نیولي دي دا عاجز دي دا د نفع او د نقصان مالک نه دي او یو په دې شرک چې دی نو شرک یو شرک عقیدتن دی یو عملی دی ښه شرک عقیدتن او شرک عملی لکه څنګه چې په منافقت کې چې دی نو منافقت اعتقادي او منافقت عملی او شرک اعتقادي چې دا ده چې سړی چې دی نو دا غټ شرک نه دی شرک اکبر په سړی کې چې سړی دا غیر الله چې دی نو د غیبي طاقتونو چې دی نو مالک ګڼي او شرک عملی دا ده چې یو انسان نه دی عقیده خو د توحید ده خو قبر ته سجده وکړله عقیده خو د توحید ده خو بابا ته یا چې دی نو بل چاته چې دی نو سجده وکړله رکوع یې چې دی نو هغه ورته وکړله نو دې سړی ګوره کبیره ګناه وکړو ښه غټ ګناه غټ بدبخته انسان دی غټ شقي انسان دی چې دا کار یې وکړو او د عقیدتن والا نه دی دا به توبه وکاږي دا سړی چې دا سجده وکړه تعظیم سجده وکړه د ادب د پاره وکړه خو دې غټه بدبختی وکړله ښه کبیره ګناه یې وکړلو نور عقیده خو د ایمان ده او د الله مني او رسول هم مني آخرت هم مني خو دا ګناه چې دی نو وکړو دې نه به توبه وکاږي او یو هغه بل شرک دی چې هغه غټ شرک دی چې هغه څوک کوي چې دا قبر والا نه دی دا د غیبي طاقتونو مالک ګڼي د نفع او د نقصان مالک یې ګڼي قبر والا دا بچي ورکوي دا زمانه تکلیف لري کوي نو دا ګوره غټ شرک دی ښه او دا بل نه دی دا سجده ورته وکړله عقیده خو د الله او د رسول الله خو دا قبر والا ګوره غیبي طاقتونو مالک نه ګڼي او که د غیبي طاقتونو مالک یې دا قبر والا وګڼلو نو دا هم چې دی نو غټ شرک یې وکړو ګوره غټ شرک ته چې دی نو راتلل وکړله نو دا به هم پېژنئ ښه پوه شوئ په دې باندې ښه جي یا ایو الناس ای خلقو اعبدو بندگی وکئ ربکم الذی د رب هغې خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین هغه کسان من قبلکم چې ستاسو د مخکې لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان شئ الذی د الله هغه ذات دی جعل لکم الارض چې ګرځولی ده ستاسو دپاره ځمکه فراشن فرش همواره والسما او اسمان بناء چت وانزل او نازلی من السماء د اسمان نه راوری د اسمان نه ماء اوبه فاخرج نو راوزي به په دې اوبو سره من الثمرات هر قسم منفعتونه او پیدې رزقا لکم ستاسو دپاره رزق او ستاسو د پیدې دپاره فلا تجعلوا لله نو چې داسې رب دی نو مه ګرځوئ د دې الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو په دې باندې پوهیږئ